د دهشتګردۍ خلاف کوم اپریشن روان دی نو زموږ دا صوبه د ډېر وخت نه د ډېرو کلونو نه د 15 کالو نه د بدامنۍ ښکار ده. موږ دا غواړو چې زموږ په دې صوبه کې په کم ځای کې هم هغه که په تیرا کې وي، که په وزیرستان کې وي، که په دیر کې وي، که د صوبې که د ملک په هر ګوټ کې وي، د هغې خلاف میلیټنټس دغه وشي، اپریشن وشي. او په هر چې په دې کې موږ صرف دا درخواست کوو، ریکویسټ کوو چې په دې کې عامو خلکو ته د عوامو ته ریلیف میلاو شي، هغو ته څه نقصان میلاو نه شي، د هغو د کورونو د هغو خیال وساتلی شي، د ماشومانو د هغو خیال وساتلی شي. نور زموږ عوام چې کوم دی د دهشتګردۍ خلاف موږ د خپل پوځ سره د خپلو ادارو سره شانه به شانه ولاړ یو. تیرا کې اپریشن نو د تیرا اپریشن خو لکه دا خبره ده چې وزیر اعلی صاحب وایي چې دا زما خلاف دی. نو وزیر اعلی صاحب ته زه دا وایم چې اوس په عاصم منیر صاحب ستا خلاف اکشن علي ډېره د افسوس مقام دی. خو ها زما خپل یو رایه د اسلام بایدن سره دا شیر کوم، زما د دغه ته د آرمي چیف ته یو ریکویسټ دی که دا ورته ورسې نو ډېره مننه به وي. یاره ورته ووایه موږ له 2 وزیر اعلی راکړه چې یو احتجاج کوي او بل چې کومه دی نو هغه به په صوبه کې کار کوي. دا د کار نه دی. او داسې ګنډاپور هم پورته ویله، هغه هم لاړه او اوس چې کومه دی نو دی راغی. نو هغه دا خبره چې د یو خره غوږونه دي څه فایده به کې نشته. مهنګایي ته وګوره، هیلث ته وګوره، ایجوکیشن ته وګوره، وړه 25,000 روپۍ بوجه شوه، حالات د روډونو حالات ته وګوره. د دوی نه هېڅ قسمه څه کار نه کېږي. ښه خبره دا ده چې یاره دوی دا الله پاک بس یو طرف ته کړي او موږ ته خلاص شو او الله دې وکړي دغسې. او مدنو دا څو دهایانو نه روانه ده په هر ځګي کې د دې نه خلک متاثره شو. خو دا ده چې د دې چې په هر ځګي کې د دې مخنیوی شوی دی نو هغه په اپریشن سره شوی دی. او اپریشن چې کوم دی نو هغه ټارګټ بیسډ اپریشن چې کوم دی نو بالکل پکار دی چې د هغو خلاف وشي. او د دې دپاره داسې و چې حکومت چې کوم دی یا د خلکو په نګرانۍ کې لکه څنګه چې دلته پاڅون شوی او دلته خلک راپاڅېدلي وو، هغه حالات هغو ځای له راوستي، زموږ مشرانو پکې غټ کردار و. نو د خیبر ایجنسۍ او د تیرا دغې طرف ته خو د هغو وزیر اعلی دی، پکار دا چې ردي الزاماتو په ځای باندې هغه داسې اقدامات اوچت کړي چې هلته حالات د هغو لاسو له راشي او یو قسم له هغو چې کومه ایجنسیز یا وغیره چې کومه دي نو چې هغو سټسفای کړي، هغو مطمئن کړي. نو زما په خیال چې ټارګټ بیسډ اپریشن چې کومه دی نو دا پکار ده چې د هغو خلاف وشي، ځکه چې دا د دغې نه بغیر د دغې مخنیوی ممکن نه دی. داسې دی چې وزیر اعلی صاحب که دا الزامات لګوي نو د هغې د خپلې علاقې په تیرا او دغې طرف ته خو موږ ته پته ده چې حالات څنګه دي او په کم دغه باندې روان دي. نو زما په خیال چې دغه الزامات بالکل بې بنیاده دي. او زه یو ځل بیا هم دا خبره کوم که چېرې هغه دا الزام لګوي نو د هغې حکومت ته پکار ده چې هغو ایجنسیز او لا انفورسمنټ چې کومه ادارې دي نو چې هغه سټسفای کړي چې هلته امن دی نو ولې اپریشن کېږي. د اپریشن مطلب دا دی چې هلته بدامني ده. ټیک شو جي. نو چې کوم ځای کې بدامني ده نو هلته ټارګټ بیسډ اپریشن جوړېږي چې وشي.